علیکم نی ویډیو سره تاسو ورکلې وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وي ژوند په مزو کې به وي دوستانو ډیره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخته شوې ده د ظلم انتخاب شوی و ورسک لوډ پیپل سټاپ کې ډیره زیاته افسوسناکه واقعه مخته شوی و چې منصف خلک ډیر زیات په بېدلدۍ سره قتل شوی و دوستانو د منصف الک مور پلار په څلور سترګو باندې جاري وای زموږ زوی ډیر زیات په بد حال باندې قتل شوی و زموږ زوی په پښمنۍ په وخت کې په روډ باندې کار کولو هغه ځکه نوکر او ټیکادار سره هغه کار کولو هغه کار په وخت کې ظالمانو ډیر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړی دی مور پلار د زوی باره کې ټول حقیقت راښکاره کړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا وخت چې زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي دوستانو ډیره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه په ورسک روډ پیپل سټاپ کې رامخته شوې وه منصف خلک د پښمنۍ په وخت باندې ډیر زیات په بېدلدۍ سره قتل شوي وو خلکو پسې ډېرې زیاتې پراپیګنډې سازش کړې وې چې دا د یارانه د کور باندې قتل شوی وو خو یو ورور حافظ قرآن دی قاري دی دوستانو هغه وایي زما ورور ما چې تر اوسه پورې په غلط کارونو باندې نه دی لیدلی خو ځینې خلک زما ورور پسې پراپیګنډې کوي دوستانو الله دې وکړي چې منصف غلط کارونو باندې نه قتل شوی وایي چې منصف سره ډېر زیات ظلم شوی دی په چاره باندې اول حلال کړی دی بیا د هغه په بدن باندې په چاره باندې غوځارونه کړي دي او هغه بدن ورټول په چاره باندې زخمی کړی دی او بیا د هغه زخمی کولو نه بعد هغه منصف په هغه حالت کې ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل شوی دی دوستانو منصف سره ډېر زیات ظلم شوی دی موږ د منصف باره کې انصاف غواړو الله دې وکړي چې منصف ته انصاف میلو شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا وخت چې زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي والسلام